سلامونه. راځي یو داسې حالت تصور کړو کې سبا سهار له خوبه پاتسېږو او خبر شي کې د نوړري د ساکپای پاکو اوبو درېمه برخه په یو مخیز ډول د کورونې وړه نه پاتې شي. څه به وشي؟ او دا خو د یوې ډېرې بد ډېرې پیل دی. بالکل. دا یوازې یو ویرونکې پوښتنه نه ده. موږ نن یو داسې تحلیل سیرو چې حصه کوي دقیقاً هم دې پوښتنې ته جواب وایي. نه یوازې دا چې څه به وشي بلکې دا ډول ناورین به چیرته پیښ شي. هو دا سرچینې چې زموږ میخه ته پرتې دي له وچو ارقامو او احصایو څخه پیل کیږي، خو ډېر ژر موږ د نویواله ځواکو او کنټرول یوې پیچیده شطرنج ګبې ته بیایي. دا د دې پوښتنې سره پیلېږي چې څکه سمینا ورواړي په نوړۍ کې تر لولن ګرګډول رامنځته کړي نو تر ټولو اغیزمن ګزان به سوی. او زموږ د نننۍ چیرنی موخه هم دا ده چې د دې تحلیل استدلالي لړۍ وڅېرو. موږ وګورو چې لیکوال څنګه د یوې فرضیې پر بنیاد لکه د یوې نقشې پر سر احتمالي ظاهره په نشانه کوي. صحیح ده. خو دا به روښانه کړو چې دا د راتل کې په پیشنګي نه ده. او دا ډېر مهم ټکی ده. دا یوازې د یوې ځایځاشتو تجربې فرضیې سپړل نه ده. راځي چې وګورو د منطقي سفر موږ چیرته بیایي. هنو د پیل لپاره راځي چې پر بنسټیزو حقایقو خبرې وکړو. کله چې موږ د نړۍ د اوبو خبره کو په حقیقت کې د څومره اوبو خبره کو چې موږ یې کارول شو. دلته موضوع ډیره پزړه پوره کیږي ځکه چې زموږ تصور له حقیقت څنګه ډیر لري دی. د زمک پر مخ ټولو اوبه په کام کې ونیسي. لدی ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوبای وبده. یوازې 3%؟ دا خو لپیل څخه ډیر کم ښکاری. بالکل. پاتې 90% مالګینی دي چې په بهرونو کې دي خو کیسه دلته نه ختميږي. نو لدی 3% نه به هم کما برخه زمونږ په لاس کې وي. ډیره کما. تصور وکړئ چې د نوریان ټوله خوګي او با په سلو ګلاسونو کې وي. لدی سلو ګلاسونو څخه به تقریبا 98 ګلاسا په کنګولونو او طبي یخچلونو کې بند وي. اوهو. او 30 نور ګلاسونه به ترزمه کې لاندې وي. یو لحظه. نو کې دا دواړ سره جمع کړو دا خو نوې سلنه کیږي. دا په دې معنی چې د خواګو اوبو یوې سلو ګلاسونو څخه 99 یا کنګل دي یا دومري جوړې دي چې راایستلی اسانه نه دي. دا خو د باور وړ نه ده. همدا حقیقت دی. نو موږ د ټولو خواګو اوبو یوې سلنې تلا سر سلرو او دا یو سلنه هم په حقیقت کې د زمې کې ټولو اوبو یوازې 0.3% جوړوي. 0.3؟ هو. په حقیقت کې د بشریت ټوله تنده زمون کارنا صنعت هر شی له اهمه ډیر کم مقدار اوبو څخه خرابېږي. او بیا په دې 0.3% کې هم ویشته دا خو په ټوله پسندونو کې نه وي. سمدا؟ بالکل نه. او دا ته تحلیل تر ټولو مهمه برخه ده. د دې لګو سطحي اوبو څخه 87% په جیلانو کې دي. 87%؟ هو. یوازې 2% په سیندونو کې وهیږي او 11% په لندو زمیکو او خټو کې دي. نو کې څوک وړي په یو گزار د اوبو تر ټولو لیا سرچینه په نشانه کړی نو منطقاً به پیپام کدوم ځای ته ځي. جیلونو ته. ځکه چې هلته اوبه متمرکزه او په یو ځای کې راټولې دي. په سیندونو کې اوبه بهیږي خو په جیلونو کې ولاړې دي. نو که یو جیل ککړ شي نو هغه اوبه د ډیر وخت پر پاکه کړي پاتې کیږي. دقیقاً. همدا لامل دی چې د دې تحلیل لیکوال خپل ټول پام جیلونو ته وړاوړی دی. دا زمونږ د سخاک د اوبو تر ټولو لیا او متمرکزه سرچینه ده. که څوک واړي په یو گزار ډیر زیان ورسوي نو جیلونه یې منطقي هدف کرشي. ها. نو بنیاد مو کوي هوت او سرازو هغه فرضیت چې دا ټول تحلیل پړي ولاړ دي. سرچینه د یوې واحدې پیښې یادونه کوي د یوې سټوري راغورځدل. خو مخکې لیدې چې وړاندې لاړ شو. دا سټوري څه معنا لري؟ آیا دا یو آسماني ډبره ده کومه استعاره ده؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. سرچینه د اصطلاح د یوې ناڅاپي پراخه او ویجاړون کی پیښې لپاره د یوې بلګې په تور کار وي. دا کېدای شي یو طبي پیښه لکه یو لئی میټیورایټ یا کېدای شي کوم بل ډول ناڅاپي ناورین وي. نو مهمه خبره دا ده چې دا یو واحده پیښه ده چې په یو ځل ډیر زیان اړوي. هو. منطقي دا دی چې یو واحد شی باید د دنیا د شواک د اوبو د ریمه ورخه ککړه کی
نو دا باید د اوبو په یوې خوا لوی او واحده سرچینې اغیز وکړي. نو ځکه خو د ځمکې لاندې اوبو یا په زرګینو کوچنیو سیندونو ککړول منطقي نشکاري. بالکل. هغه به ډیر وخت او ډیرو پیښو ته اړتیا ولري. خو په سرچینه کې د امازون سیند یادونه هم شوې ده. هغه خو د 99 فلات خلا ولري. ولې هغه یو قوي احتمال نه دی؟ دا یو شی پوښتنه دی. کیسه چې هم د امازون سیند د اوبو جریان خورا لوی دی، خو دا بهیدونه کې اوبه دي. دا اوبه په دوامدار طریقه سره حرکت کوي او سمندر ته تویږي. یعنی ولاړې اوبه نه دي؟ هو، د یو جهیلي سیستم په څیر ولاړې او متمرکزې اوبه نه دي چې په یو ځل ککړې شي او اغیزي یا اوږدمهاله وي. سره له دې لیکوال د احتمال په بشپړه توګه نه ردوي. سرچینه دا هم پرګوته کوي چې په ځینې روایتونو کې راغلي چې دا ستوري به بسیندونو او د اوبو پر چینو رایلوي. خو بیا هم تمرکز پر جهیلونو دی. هو، بیا هم د تحلیل اصلي تمرکز پر جهیلو پاتې کیږي، ځکه چې هلته اغیز ټوټولوي، چټک او اوږده مالاوي. نو که عمومو چې هدف د نړۍ یو لوی جهیلي سیستم دی، نو دا خو په طبیعي توګه پوښتنه راپورته کوي چې دا ډول لوی سیستمونه چیرته دي. همدا د تحلیل بلا زړه راښکونکې برخه ده. کله چې لیکوال د نړۍ د اوبو حجم چیړي، نو دې پایلې ته رسیږي چې په ټوله نړۍ کې یوازې 3 داسې سیمې شته چې یوازې په ټوله نړۍ کې؟ هو، یوازې 3 داسې سیمې چې د جهیلونو دومره لوی سیستمونه لري چې په یو ځل ککړېدل یې کولی شي د نړۍ پر 3مه برخه خوږو اوبو اغیز وکړي. عجیبه ده. نو دا کوم ځایونه دي؟ لومړی په شمالي امریکا کې دی. د امریکا او کاناډا لوی جهیلونه یعنی ګریټ لیکس. دا 5 جهیلونه یعنی سوپیریور، میشیګن، هورون، ایری او اونتاریو سره تړلي دي. او د اوبو حجم؟ د اوبو ټول حجم د لخ آوي 686 کیلومتر مکعب دی او له 100 میلیونو څخه ډیر خلک په مستقیمه توګه پرې تړلي دي. 30 میلیونه خلک. نو دوهم ځای بیا په آسیا کې دی؟ هو، په آسیا کې د روسیې او منګولیا د بایکال او خوسګول جهیلونه. د بایکال جهیل خو په یوازې ځان په نونۍ کې د خوږو اوبو تر ټولو لوی جهیل دی. صحیح ده. د دې دواړو جهیلونو د اوبو ګډ حجم 0.50 کیلومتر مکعب دی، چې د شمالي امریکا له لویو جهیلو څخه هم لږ سړی ډیر دی. خو دلته یو مهم توپیر دی. هغه څه دی؟ اغیزمن شوی نفوس نسبتاً کم دی، یعنی له 1 میلیون څخه لږ سړی ډیر خلک. او دریم ځای چې د اوبو تر ټولو لوی حجم لري په افریقا کې دی. بالکل. د افریقا لوی جهیلونه چې د مالاوي، تانګانیکا او وکټوريا جهیلونه پکې شامل دي. د دې جهیلونو د اوبو مجموعي حجم د ټولو څخه ډیر دی، یعنی 3050 کیلومتر مکعب. او نفوس؟ او تر ټولو مهمه او ټکان ورکوونکې خبره دا ده چې دلته په مستقیم دور له 200 میلیونو څخه ډیر خلک اغیزمنوي. 200 میلیونه؟ خو کله چې ما د ارقام ولیدل، دا واقعا انسان ته ټکان ورکوي. دا یوازې ارقام نه دي، دا د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده. نو مو 3 لوی سیمې لرو: شمالي امریکا، آسیا او افریقا. خو پر انسانانو یې اغیز خورا توپیر لري. ډیر زیات توپیر لري. له 1 میلیون څخه نیولې ته 200 میلیونو پورې. دا توپیر دومره لوی دی چې په خپله د یو استراتیژي برخه کېدای شي. سرچینه وایي چې لیکوال آسیا له معادلې باسي، شاید د کم بشري اغیز له امله، او پر شمالي امریکا او افریقا تمرکز کو. هو، لدې ځای تحلیل ساينسي ارقامو څخه د سیاسي او ستراتیژیکو نظریو نارای ته ننوزي. اوس پوښتنه ده نه ده چې څنګه، بلکې دا دی چې ولې او د چا په ګټه. مخکې لا دې چې دغو دوو نظریو ته ورشو، راځو جیوپولیټیک یو څه ساده کو. یعنی خبره یوازې د اوبو نه، بلکې پر نړۍ د کنټرول او نفوذ ده. سمه ده؟ بالکل. جیوپولیټیک یعنی د جغرافیې او سیاست ترمنځ اړیکه. په دې حالت کې څوک چې اوبه کنټرولوي، هغه د ژوند رګ کنټرولوي او په پایله کې د نړۍ واک کنټرولوي. لیکوال 2 سیالي سناریوګانې وراړه کوي او دا مهمه ده چې مونږ یې په بې طرفه توګه وراړې کوو. نو راځي لومړی نظریه وسیرو چې وایي هدف به شمالي امریکا وي. په لومړی نظر خو دا غیر منطقي ښکاري،
ولی با څوک د دنیا تر ټولو ځواکمن هیواد په خپل کور کې ننګوي؟ د لومړي نظریې منطق دادی کې څوک غواړي یو نوی نړیوال نظم رامنځته کړي نو باید لومړی اوسنی نظم له منځه یوسي. بالکل، او د اوسنی نظم په سر کې امریکا ده. د دې نظریې له مخې کې د امریکا په لویو جلیلو کې د اوبو یو لوی بحران رامنځته شي، نو دا به یوازې د اوبو بحران نه وي، بلکې د خوراکي توکو د کمښت لامل به هم شي. هو ځکه چې د امریکا کرنیز مرکزونه په دې اوبو متکی دي. خو دا نظریه اوسه کمزوري نشکاري. ولی به یو برونی ځواک داسې یو عمل وکړي چې په پایاله کې امریکا لا ډیر کنټرول او بیړني حالت اعلان کړي. دا خو به یې په خپل جال کې راګیر کړي او د امریکا دولت به لا پیاوړي کړي. دا یو ډیر اسو ټکی دی، خو در سرچینې استدلال دادی چې دا برونی گزار نه دی بلکې د داخلي کنټرول لپاره یو پلمه ده. سرچینه استدلال کوي چې ورجی او تریږي خلک د دولت کنټرول ته ډیر اسانه تسلیمیږي. یعنی یو ملت چې په بنیادیزو اړتیاوو کې ډوب وي د مدني ازادیو او دیموکراسي په اړه لږ فکر کوي. صحیح ده. په داسې حالت کې دولت ته پلمه په لاس راځي چې هر څه کنټرول کړي، او کله چې داسې وشي نو بیا د دیموکراسي او ازادي خبرې څوک کوي؟ نو په دې سیناریو کې هدف په امریکا کې د بحران رامنځته کول دي ترڅو اوسنی نیډریوالي سیستم له دننه څخه رنګ شي او یو نوی ډیر کنټرول شوی نظام رامنځته شي. یو ډیر ټکان ورکوونکی نظریه دی، خو دوهم نظریه بیا کاملا برعکس ده. هغه وایي چې هدف به افریقا وي. دا څنګه منطقي کېدای شي؟ دوهم نظریه لدی پښتني پیلېږي، خو کې هدف زبرجواک کمزوري کول نه بلکې دا هغه لا پیوړې کول وي. نو بیا څه؟ په یو بحراني نونی کې پر سرچینو کنټرول تر ټولو ستر ځواک دی. نو یو زبرجواک به ولی خپل د اوبو سرچینې لمنځوي؟ منطقي خبره خو دا ده چې خپل سرچینې خوندي کړي او د نورو سرچینې پناه کېږي. یو لایزه. نو دوهم نظریه وای چې د خپل ځواک د ټینګول لپاره یو زبرجواک به په بل لویا وچی کې بحران جوړ کړي. د خو ډیره سړه او بیرحمه ماسیبه ده. هو دا یو ډول د شوک ډاکټرین په څیر دی چې په بحران کې فرصت لټول کیږي تر څو داسې پالیسیا پلي شي چې په عادي حالاتو کې ممکنه نه وي. بالکل. په دې سیناریو کې به ناویرن په افریقا کې رامنځته شي. په افریقا کې د اوبو یو لوی ناویرن بسلګونو میلیونه خلک اغیزمن کړي، د کډوالایو لې چپې به رامنځته شي او ټوله لویه وچه به بې ثباته کړي. او دا به د نورې انحصار پر هاوس واکونو نور هم زیات کړي چې لا هم د اوبو او خوراکي توکو پاکي سرچینې په واک کې لري. هو په داسې یو نړیوالي بحران کې به امریکا او نور ځواکمند هیوادونه د بشري مرستو تر نامې لاندې راوړاندې شي. دوی به د نورې د ژغورونکو په توګه راڅرګند شي او په دې پلمه به په افریقا او نورو سیمو کې خپل نفوذ او کنټرول لا ډنګ ټینګ کړي. یعنی دوی به د هاو بحران د حل کولو لپاره واک ترلاسه کړي چې په دې نظریې لموخ دوی پخپله یا د دوی سیالانو رامنځته شي. دقیقاً. نو دا د دوو مختلفو انګیزو ترمنځ انتخاب دی. لومړی نظریه د اوسنی طاقت جوړښت رنګولو د هغې په زړه کې د ګزارو ورکولو له لارې ترڅو یو نوی ډیر کنټرول شوی نظام رامنځته شي. او دویم نظریه د هغوی لپاره د واک لا ټینګول چې مخلاله په سر کې دي د نړۍ په یوه بلې برخې کې د بحران پر رامنځته کولو سره. هو لومړی یې د انقلابي بدلون سټریټیجي ده او دویم یې د واک د ټینګولو او پراخولو سټریټیجي. سرچینه د دواړه نظریه د احتمالي سیناریوګانو په توګه وړاندې کوي، پرته له دې چې یو په بلی غور وبولي. دا اوریدونکو ته پرېږدي چې فکر وکړي کوم یو ډیر منطقي ښکاري. مونږ د اوبولي نوریوالو احصایو څخه پیل وکړ، د یو فرضي ستوري راغورځېدو ته ورسېدو او په پای کې د نړیوال ځواک د راتلو کې پره دو ټکان ورکوونکو جیوپولیټیکس سیناریوګانو ته ورسېدو. دا واقعي یو په زړه پوري فکری تجربه وه. د دې تحلیل اصلي ټیکه دا دی چې دا ډول پیښه کې کله هم وشي نو د لیکوال په ان به تصادفي نه وي، بلکې یو هدف بلري. هو یو هدف بلري او د هدف انتخاب که همه یو زبر زواک وي یا یو مخ په ودې سیمه د دې ترخه د فرضي انګیزو په اړه ډیر څه وایي. کې انګیزه د رړنګولو لپاره وي یا د کنټرول لپاره.
بالکل دا مونږ ته را یادوي چې په نړیوالو پیشو کې تل د سطح لاندې ژورې سټراټیژیکي ګابي رواني وي. او اوس د پای پاریو پوسټ نه چې اوریدونکو پرې فکر وکړي دا سرچینه پر یوې ناچاپي او ډراماټیکي پیښې لکه د سټوري راغورځېدو تمرکز کوي خو راځي فکر کوو آیا ورته پایله زموږ د خوګو اوبو د درېمې پرخې بیکاره کېدل د هغو تدریجي او لږ ډاوټیکو عواملو له لاره هم رامنځته کېدای شي چې لیوان د پلې شوي دي لکه د اقلیم بدلون، صنعتي ککړداتیا یا د اوبو ناسم مدیریت؟ هو کې موږ د یو ناچاپي پیښې پر ځای د یوې تدریجي پیښې له لاره د اوبو له ورته بحران سره مخ شو نو جیو پولیټیکي پایلانه به یې سوي آیا بیا به هم همدا دوه سیناریوګانې ځواک رنګوهل یا ټینګوهل مطرح وي او کې به د ګیمې اصول بدل شي